بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې ګنن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو فرمایلو مؤمن دا سراپه محبت ته هیڅ خیر نشته د په اخ سړی کې څنګه دو چو سره محبت کوي ندی سره چوک محبت کوي. معنا دا د مؤمن ته پکور د په ویل تندي خوشالۍ سره ژوند تیرول خوشالۍ سره بل مؤمن سره ملویدل. یو حدیث کې راځي کنه ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق ایوانی کې دا هم د چې خپل مؤمن ورور سره په خوشحالي او په خوشحال تندي سره ملو شي. زیره د خوشحال تندي سره ملو شي نو هغه در سره کې ملو شول یي به ګوره د مو ملاقات سره خو لګیدلو کچيري تور ته تندایر چې ولوي یاد ورنه مخ تو کلو نو هغه به چیرې زور من لکه بعد لګیدم هم پښتو کې یو نه ځون به طرفه موزي نو یو قسم ته تکبر شلو. اخ تکبر نه منع فرمایلی ده په دې لحاظ سره چې تاسو بل مؤمن سره ملويږي خوشحالي سره ملويږي خوشحال تندي سره ملويږي. مؤمن ولا صفت هم دادا چې خپل هم خوشاله ژوندۍ تیری بل ته هم راحت ورکوي بل ته تکلیف نه ورکوي تکلیف نه دون ستي. ځکه مؤمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مؤمن هغه ده چې هغه جبنه دی هغه لاس نه بل سړی کوم نه محفوظ وي نه په جبه سره چوته تکلیف ورکوي او نه په لاس سره چوته تکلیف ورکوي. مؤمن څه صفت پکور ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله ان اشتكى رأسه اشتكى كله. ټول مؤمنان د سیدی لکه یو جسم کچری یو سړی په سترګې کې درد ویګنه پورا جسم پریشان وي. یو سړی په سر کې درد وی ان اشتكى رأسه اشتكى كله سر کې درد پورا جسم پریشان ده که دنیا ایوی کونی کې مؤمن پریشان ده پکور ده چې بلې کونی کې ورته مؤمن پریشان شي. ځکه چې یو جسم په شانتي دي مؤمن صفت انده پکور ده. پرونه بل پرون بجوړ کې د مکا وشوله دنیا خلق ورکی شهیدون شلو دنیا ورکی زخمین دي کچيري په دې لکه کې په دې ځکه وسړي په زړه کې درد رويچات شي پوي چې مو ایمان کامل ده کچيري په زړه کې درد نوي رويچات شوی کې چې پر دوا مړ دا خوار رزقيږي نو پوي چې ایمان د کمزور د خپل ایمان مکمل ده. یا بل ځکه په مؤمن باندې سګون د زیاتای کیږي سختای کیږي دا خپل خیبر پختونخوا ده خپل پاکستان ده خپل ملک نه بار په فلسطین کې برما کې نور علاقو کې مسلمانانو باندې کله تکلیف وي د کې ورته ځون غمجن کا الله رب العزت تک وژوړه الله رب العزت نه دوغونی ورته وګړه نو پويشه چې ایمان د کامل ده کچيري چې کوي به خپل څه کوي به او زه خپل کور کوم نو پويشه چې ایمان د کمزوري ده. زړه نرموالی مؤمن دا یو صفت ده چې مؤمن سړي زړه نرم وي کوم سړي چې زړه نرم وي الله رب العزت هغه ته ټول خیر ورګړي وي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه ما يحرم الرفق يحرم الخير كله کوم سړی چې د زړه نرمۍ نه محروم شولو هغه د کل خیر نه محروم شولو ټول خیر نه محروم شولو هغه کې سره خیر ګورم. یو سړی د همیشه په غوسه کې وي همیشه په ټوختن دی وي همیشه بل ته پسپکې د الکی وي همیشه زیړی کوي د کی سره خیر نشته ده. یو سړی ده بل مؤمن ته بزړه کې خیر ساتي بل خپل پړوسی ته بزړه کې خیر ساتي خپل پړوسی ته تکلیف نه ورکي پوه شي ایمان کامل ده. قران کریم کې هم الله رب العزت فرمای مؤمن د مؤمن ولا ورور ده نو ځکه یو سړی خپل مؤمن بنده د ورور وګڼي نو ورور ته سړی تکلیف ورکوي نه ورکوي ورور ته سړی دوکا ورکوي نه ورکوي ورور باندې سړی ظلم کوي نه کوي. بل مؤمن اگر کتونه کمزور ده ظلم ور باندې ما کو نن هر سړی خپل وس مطابق ظالم ده اگر که واسی نشته ده خو څوري چې واسطه هغه ظالم ده. که یو سړی په دې باندې واسطه څوروډ وشلی مړاور کې جوړه کی هغه پندې باندې خپل ظلم وبوسي. یو سړی په دې ظالم ده ته تور کاټ کې بجلی ولا اندر واسطه کنه هغه اندر ظلم کوي. یو سړی د ډیرور ده هغه دره واسطه کنه چې ته 100 روپۍ عزت یوخلی هغه په تو باندې اندر ظلم کوي. یو سړی د دکاندار ده هغه څوره واسطه 100 روپۍ واسطه کنه 100 روپۍ واسطه هغه په تو باندې اندر ظلم کوي. مونږ اصل لګیو حکومت تر باندې داسې روغللو او مونږ باندې برنونه نه کیږي مونږ فصلونه نه کیږي هر سړی خپل وس مطابق ظلم کوي.
کچېرې هر سړي سکون د خپل اصلاح وکړه تو ګوره چې الله رب العزت به موږ خپل رحم او کرم کوي کنه کوي نو مؤمن څه کله ځون جوړو او مؤمنان یو نو پکور د خپل ایمان کامل کو په دغه صفات سره چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته خودلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف مؤمن دا سرا په محبت ته هیڅ خیر نشته په اکثری کې ځاغه نه چو سره محبت کوي او نه دي سره چوک محبت کوي الله رب العزت په خبرو عمل کوم توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین